ځان له ذاتي دغه نشته. زمونږ د علاقې ټول پښتانه دي چې دوی د جیدادونو مالکان دي. د اوس نه د 1870 نه هم مخکې د ریکارډ مطابق دا د دوی ځمکې دي. خو څه خلک داسې دی چې هغوی په دې د پخوا نه قابض را روان دي او هغوی اوس هم دا شی نه ګڼي چې یاره دا به زمونږ نه لړ شي او دا به زمونږ نه دا به د دې خلکو وي. لہذا اول خو زه دغه خلکو ته دا څوک چې پریس کانفرنس کوي، څوک مخالفت کوي د دې څیز، هغوی ته دا وایم چې د الله د رضا دپاره دې خلکو ته دروغ مه وایئ. زمونږ د ارور اول عمریات چې دی یا د ده دا ملګري چې دي دی له پکار دي چې ځان له غاړه صفا کړي. دې خلکو ته د خپلو وروڼو ته، مونږ ته نه، مونږ خو دې ټولو ته پته ده چې څه دي. او دا په دې پونټیا کې چې د سره کوم وروڼه دي چې دی ته هم رښتیا ووایي چې حقیقت څه دی. او دی د هر څه نه ښه واقف دی، خو د هغې باوجود هم د سترګې پټې کړي دي. دی وایي که دا کچ کیږي نو زمونږ دا غلا ثابتېږي، پیازېږي، په دغه وجه دی دې ته تیار نه دی. اوس موجوده حالات چې کوم دي هغه رس چې څه وشو هغه مونږ په هغې څه خوشحاله نه وو، ځکه چې حکومت سره انتظامیې سره هېڅوک دا نه غواړي چې یاره زمونږ د دی سره څه چپکلس راشي، څه نور څه مسله دی راشي. او بهرحال مونږ مجبوره شو، په پته نه پوهېږو چې څه وجه وه. په هغه ورځ دی مونږ سره واده لوس کړی چې یاره مونږ به ځو کچ پکو، ښه په ایماندارۍ سره چې څه شی د چا په کاغذ کې څه حق دی هغه ته به خپل حق ورکوو. او پوه نه شو چې څه چلو شو. بیا د هغه زمونږ مجبوري شوه، مونږ رالو، مونږ دا چوک بند کړ. اوس زمونږ دا درخواست دی چې سبا که خیري دی بیا مونږ سره واده کړی ده چې د پیر په ورځ به مونږ ځو دې کچ له. مونږ دا واوم انتظامیې ته هم چې کوم دې سره وابسته خلک دی هغوی ته واو چې وروره زمونږ د چا څه شی پردی نه دی په کار. مونږ له چې څه حقیقت وي په کاغذ کې څه شی د چا حق وي هغه دې هغه ته میلاو شي. امید دی زما د دې ټول وروڼو به ما سره په دې خبره اتفاق وي. بله خبره دا ده چې اوس مونږ بیا دا واو چې سبا که خیر د دې دپاره یو ښه زبردست پروګرام جوړ شي، انتظامیه بندوبست وکړي. زمونږ خلک که څوک ځي نو انشاءالله زما یقین دی چې هغوی به چاته څه نقصان نه رسوي، هغوی چاته څه زیان به نه رسوي، هغوی به یو طرف ته ناست دي. محکمه اعمال والا ورسره پولیس یي چې څوک یي هغوی به خپله کاروایي کوي، دوی به هېڅ قسم مداخلت نه کوي. او په کار دا دی چې دغه خلکو ته هم زما درخواست دی چې دا شی به یو ورځ کیږي. که دا نن نه پاتې شو نو دا به میاشت پس کیږي، کال پس به کیږي، 10 کاله پس به کیږي. خو دا شی چونکې په کاغذونو کې د دې خلکو دی، دا خلک د دې مالکانان دي، دا به یو ورځ وي چې دا به دې خلکو ته میلاویږي. نو لہذا دا مونږ دغه کو دی ته هم درخواست کوو چې تاسو هم زمونږ وروڼو یئ او په صحیح لار راشئ. پرون به دې دغه کې زمونږ وروڼو چې داسې پریس کانفرنس کړی هغوی دومره دروغ وویې چې زه نشم ویلی. دا کتاب د دې ګواه دی چې دا تقریبا 9-10 عدالتونو کې لاندې لوور کورټونو کې د دې فیصلې وشوې، په های کورټ کې وشوې، په سپریم کورټ کې وشوې. د هغې نه علاوه د SMBR او په دې محکمه اعمال په لارو باندې DC دا دغه څه DRO د څه دی اسسټنټ کمیشنر، د ایډیشنل کمیشنر، د SMBR بیا د هغې د پاسه 3 ځله های کورټ ته خبره لړه د دی شی خارج کړه. اوس هغه په 2 تاریخ د دې 12مې میاشتې په 2 تاریخ د دی کیس خارج شي په های کورټ کې. دې خلکو ته دروغ وایي ما ګټلې ده چې چېرته ځینو کاغذ وړي وایي ما ګټلې، اعلان کې هغې کې ظاهره لیکلي چې شی والا خارج کړی. بل دی ځای په ځای دا خبرې کوي چې یاره مونږ ته زمونږ 700 کناله نشته، زمونږ 800 کناله نشته، زمونږ په پونټیا کې دا مسله ده. هلکه مونږ خو که د شیخ دپاره وه او که علیزی که نازی وه، مونږ خو چې د ټولو دپاره دا شی ښه په دغه ایماندارۍ سره وشي او ورچاته خپل حق میلاو شي. او د په دې کې یتیمانان شته، په دې کې کونډې رونډې شته. مونږ چا سره زیاتې خو نه کوو،
دا 10 ځله ګوره په دې کې د هایکورټ په فیصلې په رڼا کې دی وایي زموږ حصص کم شوي دا شوي 12-14 انتقاله د هایکورټ د فیصلې په رڼا کې دی ته شوي دي د عمریات دي د سلیم دي د ټولو ته لمزیب دي ته په ریکارډ پراته دي او د هغې د پاسه وایي دا شان چل دی ښه عمریات وایي 1% کار نه دی شوی زه خواریان په دې یم 800 کناله ځمکه د دې استعمال کې د سره لر شوې ده د لارو دپاره د سکول دپاره د مقبرې دپاره د هسپتال دپاره د جنازګاه دپاره او دی بیا هم چې دی نو هغې کې دغه کوي وایي داسې چل دی زه دا درخواست کوم دی ته چې مهرباني وکوي اول خو عمریات ته د خپلو وروڼو سره دسه کړي دي ومبې خو د هغې چې دی نو دی دغه دی وکړي د دی دارونه چې دی عمریات څه کړي دي موږ سره او سهار کینی پریس کانفرنس کې کوي داسې چل دی او داسې چل دی موږ ورور چا سره زیاتې نه کوو موږ هم د خدای نه یېرېږو څه داسې خبره نه ده او تاسو ته هم دا وایو چې سبا که خیر دا کار دی دا مهرباني وکوئ ښه په اخلاص ښه په مینه د وروڼو سره ټاله شئ دا 10 ځله مونږ وایي که ستاسو د بدل څه مسله وي چا سره ستاسو څه نوره مسله وي هغه بدله حل کړو د هغې باوجود چې دی لګیا دي وایي که نه کېږي نو بیا به مونږ احتجاج کوو دغه د احتجاج لار د مونږ څخه بقایا خلک مشینان راخلي مونږ ته پته ده چې لکه پکې دا وایي چې مونږ مرګونه پکې کوو دا هر څه ویډیو باندې هم شته دی هر څه شته آډیو هم مونږ څخه شته دی خو هغه جدا خبره ده لکه مثال هغه سم خلک کوي د ریاکشن د وجې نه موږ انتظامیې ته خواست چې مهرباني وکړئ تاسو او سیاسي خلک مهرباني وکړئ چې تاسو پکې فریق مه جوړېږئ دا د ډېرو خلکو دې سره لکه مثال امیدونه او دغه تړلي دي او د ډېرو خلکو حق دی هغې کې رکاوټ مه جوړېږئ ډېره مهرباني من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د بټاکړې ټل غلام خیل په دغه کې خبره کول غواړم چې زمونږ چې کم دی نو په پونټیا کې د ټل غلام خیل چې کم 9 شرشایانو د 9 شرشایانو کومه ځمکه جوړه شوې ده نو هغه مونږ سره په قبضه باندې او دې پرون چې دی کومې خبرې کړې وي وکیل صاحب هغې ته هم وام او د هغه ملګرو ته هم وام نو مونږ سره دی چې کم دی نو دی د 150 یا 140 کنال رقبه چې کومه ده دا دی سره قبضه ده دا عمران دی سره او جی دا دی سره قبضه ده او په دې کې چې کم دی د 9 شرشایانو ځمکه دی چې کم دی نو د 6 نمبر خسرو چې کم دی دې ته راټاله کړې ده 1 نمبر خسره چې کم ده دا زموږ په آبادي کې ده پونټیا روډ باندې ده او دا 6 نمبر خسرې چې کومې دي دا زموږ په دې 112 کنال چې کم دی نو زموږ دیارت ته راټاله شوې ده په دې 112 کنال کې چې کم دی نو دغه خلک دا چې کم دی نو په نیمه باندې چې کم دی نو چې دغه کې نو 56 کنال ځمکه موږ سره شاکر محمد ماما د ټوپۍ د هغه کېږي او دا 56 کنال ځمکه چې کومه ده دا موږ سره دا لاجي ناست دی بیا دی دي او هغه لاجي دی چې کم دی نو او په څلورو غونډیو باندې دا تقسیم شوي ده بیا په څلورمه کې بیا مونږ او د ایډوکیټ صاحب دی چې کوم دي دا ټول شریک یو دا قبضه هغه سره ده حالانکې مونږ په دې کې خپله ما قبضه خرڅه کړې ده خو نه لکه ما چې کوم دی د انتقال څه دغه نه دی کړی انتقال کې هم زه دی سره شراکت یم او دا چې د دې حساب وکړې نه دا د 13 کنال خاوندان دي دا ټول چې کوم دی د 13 کنال خاوندان دي او دی چې کوم دی نو دا د دې نورو نه 112 کنال کې چې 13 کټ کې دا 100 کنال دی نیسلې ده نو زما په خیال باندې چې کاغذ ته وګوري او حق ته وګوري نو دا چې کوم دی نو د دی حق ته دا دی له ورکول غواړي که بیا نور چا سره ناجایزه شوي هغې سره به هم ودرېږو مونږ به هغې ته هم وایو چې ته ناجایزه کې دا دله ورکړه نو دا زما رټل چې کومه خبره ما تاسو ته واضحه کړه دا مالکان نه چې د دوی نه هم څه تپوس کول غواړئ ما غلطه ویلي زه بالکل چې کوم دی نه په هغې من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس دا خو د پونټیا باره کې چې کوم دی نو موږ دا ملګري راغونډ شوي یو پرون چې کوم دی نو د قبضه مافیا والا څه پروګرام کړی و هغې کې څه ویډیوګانې جوړې کړې وې او زموږ نمونه یې پکې اغوستي وو نو هغې ته خو زه دا اول دغه کومه چې بای یو سړي نوم اخلئ نو څه ثبوت سره یې اخلئ
پوه شوې که عمرانې دی که توپیلې دی که بل دی که بل دی پوه شوې چې د یو سړي نوم اخلې څه ثبوت سره اخله زه نن د عمراني نوم اخلم چې عمراني قبضه ماپ یا خوتې چې تا د دې خلکو نه چې کمدنو ځمکه نیسلې ده د امیرات کاجي نه د ځمکه نیسلې ده د جنید دی نه د ځمکه نیسلې ده پوه شوې د ګلنواز خان کاجي نه د ځمکه نیسلې ده نو قبضه ماپ یا خوتې ته څنګه چې کمدنو ځان نه کلکلا خان جوړ کړی دی او خلکو پسې خبرې کوي پوه شوې او دا ته زما چیلنج دی چې ته په ما باندې څه شی ثبوت کړه نو بیا زما نوم واخله والسلام هغه دغه په ځمکه کې ما زما ځمکه ده او لاسه پورې وروره مونږ ځو راځو او لاوی دا کټ چې خلاص بیا به درکو لاسه پورې مونږ ته ځمکه نه ده میلاو شوې حکومت راله راکړې ده دی نه راکوي ګټه مونږ یې کېښودله پولې کېښودلې دی پکې اوس بیا غنم وکړه